غلام زدا قایم پواړو جهانو مداد مصطفایم پدې ښکلې وزنو غلام زدا قایم پواړو جهانو مداد مصطفایم پدې ښکلې وزنو شیدا او هم گدا د پاک نبی سرور یا مداغا امتی داغا پیغمبر جامع مسجد بلال ترنا فارم کی د جشن عید میلاد النبی په سلسله کې یو پوره پروګرام منعقد شو. د دې پروګرام مشر ملما علامه اشرف علی جان شعر په دې پروګرام کې د عاشقان رسول یو لوی تعداد موجود و. د دې پروګرام اهتمام محمد جنید ترنا فارم کړی و. نعت خوانانو حضراتو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت پرېنه وړاندې کړل. خیر غوښتو نو خیر په ما ولیدو اوس یې دیدار غواړم که دلدار په ما ولیدو دلدار په ما ولیدو ما مدینه خیر غوښتو نو خیر په ما ولیدو ما مدینه خیر غوښتو نو خیر په ما ولیدو اوس یې دیدار غواړم که دلدار په ما ولیدو. مولانا اشرف علی جان په خپل پرسوز بیان کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه باندې رڼا واچوله او وی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی زموږ دپاره مشعل را ده. هغه سړي ته به ډېر خیر میلاویږي چې کوم انسان په دغه زړګي کې عشق مصطفی لري محبت او مینه لري. الله دې زموږ او ستاسو په سینو کې د ښکلي پیغمبر سره د مینه نورم زیوا کړي. لږ دړه د اخلاص امین ووایئ. او دا مینه ګلونه موږ د چا نه زده کړې ده؟ دا مینه مونږه د پیغمبر پاک د صحابه کرامو نه زده کړې ده. دا مینه مونږ د رب العالمین نه زده کړې ده. ځکه قیامت به نه راځي، لا تقوم الساعه، قیامت به نه واقع کېږي تر هغې پورې حتی یقولو الله 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 چې څوک الله الله والا موجود وي نو قیامت به الله نه واقع کوي. چې الله والا ختم شي قیامت به راځي، خو د مدینې د جانان مبارک ویلو والا به نه ختمیږي چې هغه په خپله ذات د رب العالمین دی. په دې پرونک محفل کې د علما او مشایخ سره سره د علاقې خلکو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی و. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.